چې کله انسان یو ځل وایي یا الله، الله تبارک وتعالی درې ځله وایي لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. بنده حاضر یم وایه ولې؟ یو ځل دی وایي یا الله، الله درې ځله آواز کوي بنده حاضر یم، بنده حاضر یم. خو چې انسان خو وایي دړه نه که نه، چې کله انسان خو چې دړه نه آواز وکړي که نه الله تبارک وتعالی ته، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، چې کله د فریاد په وخت کې د تکلیف په وخت کې انسان الله ته آواز وکړي الله وایي حاضر یم قبلوم یې درله. د دې وجې نه هغه یوه زنانه وه په بیابان کې روانه وه، د غېږې ماشوم ورسره و په غېږ کې، نو شرمخ پې حمله وکړه. چې شرمخ پې حمله وکړه دې د غېږ نه بچی ورتاو شو، منډه یې کړه، بچی ترې نه ورتاو شو او زمري ورټوپ کو شرمخ په بچي باندې، او هغه یې د دې ورونو نه ونیو په کم ټوکي کې چې دا بچی رانغښتی د دې نه یې ونیو. نو ښځې چې وکتل چې شرمخ زما په بچي لګیا دی، نو د خولې نه یې چغه وخته وی الله، ځکه چې زما بچی دی او زه به ورته ګورم او زما په مخ کې به شرمخ ټوکړي ټوکړي کوي. د خولې نه چغه وخته وی الله. څه ګوري په دې کې یو نوجوان سړی دی، یو نوجوان هلک دی، یو حیدري چغه یې وواله په شرمخ باندې، یو هیبتناک آواز یې وکړو په شرمخ باندې. شرمخ ویرېده، منډه کړه، ماشوم یې پرېښودو. ښځه راله د خپل بچي نه یې غېږه تاو کړه، راواغست د سینې سره یو ځای کو چې وایي کتل پاکې اړو زخم نشته دی، شرمخ د وروني نه نیولی و. زنانه ورله بچی د سینې سره یو ځای کو، نوجوان ته په ژړا شوه، وی دا ته څوک یې؟ په دې بیابان کې ته د کوم طرفه حاضر شي زما د دومره تعاون او امداد وکړو؟ هغه ورته وایي زه د اووم اسمان فرشته یم، زه د اووم اسمان فرشته یم. تا چې چغه وکړه وی الله، الله تبارک وتعالی ډایرک حکم وکړو، وی څوک وایي چې په ځمکه باندې زما یو بنده دی چې د هغې تعاون او امداد وکړي؟ ما وایي چې زه حاضر یم. وی د بجلۍ پړک یا په اووم اسمان کې م یا دلته ولاړو. ما وایي چې الله زه حاضر یم. ای خبرې خبرې ستا را فریاد ولې الله منظور کو؟ وی نه ما ته علم نشته، زه خو ګناهګاره ښځه یم، زه خو ګناهګاره یم، ما ته علم نشته چې الله ولې په ما دومره خفه شو. یو ځل دې ډوډۍ خوړله، ډوډۍ او نوڼۍ دې خولې ته کړې وه، لګیا وي، نیمه ډوډۍ درته په شکور کې پرته وه. بار په دروازه کې آواز وشو، وی د الله په نوم باندې څه راکئ، د الله په نوم باندې څه راکئ. وی تا ته نیمه ډوډۍ پرته وه، په خپله وږې وي، خو تا خپل بچي ته آواز وکړو بچیا راشه بار فقیر دی، د الله نوم یې واخست دا نیمه ډوډۍ وله ورکه. زما د نوم عزت دې کړی و، زما د نوم قدر دې کړی و، چې هغه وي د الله په نوم سره راکئ، نو تا هغه نیمه ډوډۍ راواغسته فقیر له ورکه د الله نوم یې اخیستی دی. ستا دا عمل الله تبارک وتعالی ته دومره خوښ شوی و. الله ډېر مهربانه ذات دی، الله ډېر کریم ذات دی. الله تبارک وتعالی زمونږ ډېرو منځونو ته، ډېرو حجونو ته، ډېرو زکاتونو ته نه ګوري، بلکې زمونږ اخلاص ته ګوري، اخلاص ته، اخلاص ته ګوري. چې کوم اواز د زړه نه وځي الله تبارک وتعالی دې ته ګوري، کومه چغه د زړه نه وځي الله تبارک وتعالی دې ته ګوري. چې په کوم اواز کې اخلاص شته او په کوم کې اخلاص نشته دی. الله تبارک وتعالی ډیر مهربانه دی، خو بشرط دی چې مونږ الله تبارک وتعالی ته متوجه شو، بشرط دی چې مونږ الله تبارک وتعالی په اخلاص سره وغواړو.